که د چا پر پښو درد وي نو د هغه دپاره یوه نبوي نسخه. یقینا دا ناجوړي نن سبا ډېره سوې ده. که شپون ژیرې وي او که سپین سرې وي د هغه پر پښو درد کېږي. حتی ډېر داسې ځوانان شته چې د هغو پر پښو باندې درد کېږي. نو د هغه دپاره یوه نبوي نسخه. حضرت عثمان رضی الله عنه فرمایي چې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم یو جماعت یمن ته واستاوه. په هغه کې یو صحابي د هغه جماعت امیر جوړ کړي او د هغه عمر تر ټولو کم ولو. څو ورځې تېرې سولې او هغه جماعت یمن طرف ته لا نه دی تللی. د هغه جماعت یو کس د نبی پاک صلی الله علیه وسلم ملاقات وکړي. نبی علیه الصلاة وسلام پوښتنه ځنې وکړه چې ای پلانکیه تاسو ته څه دي؟ تاسو در اوسه لا نه یاست تللي؟ هغه کس عرض وکړي چې ای د الله رسوله زموږ د امیر په پښو کې تکلیف دی. هغه د پښو څخه په عذاب دی، پښې درد کوي. نو نبی علیه الصلاة وسلام هغه امیر ته تشریف راوړي او وواره دغه کلمات یې پر وویله او پر دم یې کړه او د هغه صحابي پښې سمې سولې. هغه کلمات یې دا دي: بسم الله وبالله اعوذ بالله وقدرته من شر ما فيها. بحواله حیات الصحابه جلد نمبر 2 صفحه 88. فقط وسلام.